Audio Jungle. السلام علیکم جی قدرمنو نن زموږ خوشقسمتي ده چې کوهاټ کې یو هغه شخصیت راغلی ده چې کم په پورا پاکستان کې بلکې په پورا ورلد کې د پښتنو نماوي چته کړی ده چرته کې چې پښتنو ته څه مسله وي څه کشاله وي نو هغه شخصیت په هر ځای کې موجود وي د پښتنو که چرته رزینما وي د پښتنو که چرته د سربلندي خبرې وي پښتنو که چرته د ترقي خبرې وي د وداني خبرې وي نو جاوید بنګش صاحب په هغه ځای کې موجود وي نن زموږ خوشقسمتي ده چې د کوهاټ ته تشریف راوړی ده په نجی دورې باندې کوهاټ ته راغلی ده پیر عادل شاه په حجرې کې موجود ده نو دې سره موږ خبرې اترې کوو السلام علیکم جاوید صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جاوید بنګش صاحب دا راته وښیئ چې د پښتون امن کمیټۍ دا تاسو څرنګه جوړه کړه او د دې ضرورت تاسو ولې محسوس کړو بسم الله الرحمن الرحیم پہلا خو فیصل ندیم بھائی زه د تاسو چینل شکریا ده کوم خصوصا د تاسو ته پورا ټیم شکریا ده کوم چې هغه ماته د مقرره الحمدلله کومه کمیټي ده د امن لپاره د انسانیت خدمت لپاره چاته په کم لیول باندې تکلیفي نو هغه لپاره دا کمیټي موجود کړي اوسه ده الحمدلله ښه چلیږي او د خلکو خدمت لپاره بل تاسو دا وښیئ چې دا خو تاسو په اسلام آباد کې ناست نو اسلام آباد نه تاسو په لندن کې په قطر کې په دوبۍ کې په سعودیا کې هر څه زه ګورم چې تاسو دورې کوئ خو په دې خطې کې په د خیبر پښتونخوا کې خصوصا د ستاسو د ابایي علاقه په کوهاټ ډیویژن کې او په د جنوبي اضلاع کې دې ځای کې پښتنو د ډېرې مسلې دي دلته مختلف کشالي شته دي دې دپاره تاسو پښتون امن کمیټۍ حوالې سره دلته به څه هلې ځلې کوئ انشاءالله دلته کې به څنګه تاسو موږ ته رائے راکا بهترینه رائے ده ایشو ده د بده موږ بالکل غور وکړو چې دلته کې به موږ یو خپل شاخ کولاو کو چې هغه د پر کم چاته څه مسایل وي اصل نه مسایل دلته کې نه دي مسایل اصل په پنجاب کې وي زموږ څومره پښتانه راغلي دي هغه په سند کې وي پنجاب کې وي نه هغې ته مسایل وي دلته خپل کلي دي خپل کلي د مشروالۍ په سطح باندې حل کېږي هغه سړي ته چې څه هغه د یعنی پنجاب حواله سره انټرنیشنل سطح باندې هغه ته پرابلم وي نو هغه سره به تا کولای شي دا خو ته پته به کله د پیر صاحب د ناس دي د معمولی غټ دی حل کوي نو کدی چې د بل دومره ضرورت نو چې چونکه تاسو راي ده د باندې موږ غوړو ضرور ان شاء الله د باندې کو حاجی په کوهاټ کې خوشقسمتي سره یو داسې ډي پی او راغلی ده چې ټول کوهاټیان ونه خوشحال دي اوس څه عناصر لګې دي د دوی د تبادلې حوالې سره نو دا وښیئ چې تاسو به خپل اثر رسوخ استعمالوئ د حوالې سره تاسو څه رایه ده چې دا ډي پی او په کوهاټ کې پاتې شي تاسو سره خلکو رابطه کړې ده او تاسو ته دا ریکویسټ کړې ده چې د دې دپاره تاسو هلې ځلې وکړئ نو تاسو به د دې دپاره څنګه اواز اوچتوئ انشاءالله د دې پر بھرپور आवाज اوچتو په د کوهاټ